اصل کې په دغه مبارکو میاشتو کې د خلکو رجحان ضرور عباداتو طرف ته ډیر وي او بیا خاص کر چې مونږه کومه عظیمه فریضه ادا کوو د زکات په حواله سره نو مونږ په دغه میاشتو کې که زبرګې میاشت وي که بیا د شعبان میاشت وي او که بیا د رمضان کریم شریف میاشت وي نو مسلمانان د خپل فریضه ضرور ادا کوي ډیره ښه خبره ده او بلکې ضرور ده خو لیکن د ډیرو غلطیانو نه یو غټه غلطي چې کبیره ګناه ګڼل کېږي هغه موږ نه د زکات د ادایګۍ په وخت کې ضرور کېږي او په دې باندې ډیر شواهد موجود دي د دې خبرې بار بار مونږ په وړاندې تذکره شوې ده او خلک هم ښودلی شوي چې دوی زکات مونږ له په دې طریقه باندې راکو په داسې انداز باندې راکو نو که چېرې مونږ شرعي طور باندې د زکات د ادایګۍ چې کوم طرز دی زمونږ کم طریقې کار د زکات ته ورکولو دی په عظیم عبادت کې مونږ نه یو عظیمه ګناه کیږي په دغه لوی عظیم عبادت کې چې خدای پاک خپل رضا ورکړي په دغه زکات په دغه عبادت په صورت کې په دې کې مونږ نه یو لوی ګناه کیږي چې د هغې ګناه طرف ته زمونږ دهان او توجه او سوچ نشته خو زه به دا ووایم چې د موبلیلو د پټرولو سره پی یو ځای کول دي چې موبلیل یو څاڅکی هم په پیو کې واچولی شي پټرول یو څاڅکی هم په پیو کې واچولی شي هغه ټول پی ذایقه هم خرابه شي او هغه ټول چې کوم صلاحیتونه یې وران ویجاړ شي د دې مثال هغه دی زمونږ لویي او تکبر او لویي دا مونږ نه په دغه زکات په ادایګۍ کې مونږ نه کېږي او زه دوه درې خبرې صرف د اصلاح په نیت باندې عرض کول غواړم چې دا خپل عبادات چې څومره دي دا دپاره اسلام څه ګناهونه ښودلي دي چې هغه د وینو په مثال دي لکه څنګه یو لرګي ته وینه ولګي ډېر اعلی یو دروازه به جوړي یو چوکټ به جوړي خو لیکن هغې ته وینه ولګېږي ډېره ګرانه به جوړه شوي وي پینټ به هم ډېر زبردست شوی وي ډېر په اعلی کاریګرانو باندې به د هغې شکل او د هغې چې کوم حسن دی هغه به هم جوړ کړی شوی وي خو که چېرې وینه ورته ولګېده نو کال چې په راتېرېدو باندې شي هغه چوکټ پاتې نه شي هغه دروازه پاتې نه شي هغه وړې وینې او واړه چینجي هغه چوکټ حسن خراب کی رنگ خراب کی او دوباره دغه وینا د خوړلو د وجې نه چوکټ او دروازې بدلېدو ته ضرورت پیښ دارنګې عباداتو ته هم وینې لګي د عباداتو چې کوم شکل او صورت ته دا هم بالکل مسخ شي په چند ګناهونو باندې او ځکه چې خپله یو تجزیه وکړم مختصر غوندې په زکات کې موږ نه دوه قسمه ګناهونه ډېر کېږي د یو ګناه خو موږ نه په روژه کې هم کېږي ډېره زیاته انشاءالله په هغې باندې به تفصیل کوو یو ریاکاري موږ نه ډېره زیاته کېږي زکات په ادایګۍ کې روژې په نیولو کې روژې کې عباداتو کې د روژې په تلاوتونو ذکرونو کې د شپې په وخت پاسېدو کې د تهجد په سجدو کې موږ نه ریاکاري ډېره زیاته کېږي سبا له موږ ټول داستان خلکو ته وایو او بیا ټولې میاشتې چې کوم ختمونه او ذکرونه وي هغه ټول موږ بې مشرق او د عاج اخبار له نه ورکړي موږ نه ریاکاري کېږي دا د عباداتو دپاره یو ویني مثال لري ټول عبادات تباہ و برباد شي او دویم نمبر چې کوم خاص کر د زکات په حواله باندې زار اس کوم
چې ما وکتل ولیدل خلکو څه دوکړې سوناو کړې او زړه په هغې باندې حقیقت دا دی چې چاله زکات ورکوي هغه مجبوره دی هغه تا نه په دیکو مخلي تا نه په څپېړه مخلي تا نه په دوه درېو سپکو خبرو اورېدو باندې مخلي ځکه چې هغه ته کور کې ماشومانو ژړا وله غوږ کې ورځي چې کوم ماشومان ژړا کوي د کور کې هغه په کټ باندې بیمار ماشوم چې کټ باندې پروت دی دغه پلار هغه دعایي ډاکټر لتګ فیسونه په ذهن کې دي خپلو بچو دپاره زکات په اخیستو کې د مالداره دوه درې خبرې هم واوري بالکل واوري دوه درې دیکې هم واوري انتظار هم وکړي ځکه چې هغه ته خپل بچي ور یاد دي د بچو هغه ژړا ور یاده ده بچو هغه شپه تېرېدل ور یاد دي چې د ماشوم په خېټه کې درد وي او د خېټې دعایي په کور کې نه وي سبا له ضرور د بل دروازې ته دغه فقیر دا محتاج ضرور ولاړ وي خو لیکن زمونږ انداز د زکات ته ورکړې دا دی چې مونږ پکې تکبر کوو فخر پکې کوو ریا پکې کوو او چې کم د تکبر ریشو ده په زکات په عبادت کې دا لږه ډېره زیاته ده او دا داس خبره زه نه کوم چې دا سره ما لیدلي تاسو نه دی لیدلي یا تاسو په دې خبرو نه پوهېږئ او ما په دې خبرو باندې زه پوه یم نه تاسو ته د ما نه ډېره اندازه ده چې موږ د زکات چې څوک مالداره خلک وي څه کسان داسې وي ودرېږي لاینونه غریبانان هم دا واخله او پوره چې پکې ووایي تا باندې زکات کېږي کېدی شي چې داسې کسان چې هغه د هغه احساسات هغه جذبات دا تقاضې کوي چې زه زکات اورېدل نه غواړم اخیستل ضرور غواړم خو د چا د وجې نه تربور د وجې نه زه د زکات الفاظ اورېدل نه غواړم نو موږ ورته په زور باندې وایي تا باندې زکات کېږي که نه کېږي که چېرې ته د دغې یوې مسلې دومره خیال ساتې چې تا باندې زکات کېږي او که نه کېږي دارنګې په دې زکات کې د 50 نورو مسایلو ضرورت هم شته چې د هغې باندې هم پوهه ضروري ده که چېرې مونږ دغې تکبرانه انداز کې مونږ ادایګي د زکات ورکو یاد ساتئ خدای پاک ته دغې زکات د ورکړې یو ذره برابر ضرورت هم نشته دی چې د بل مسلمان هتک کېږي د بل مسلمان توهین کېږي د بل غریب محتاج انسان چې هغه په زړه کې څومره دوکړې پرتې دي هغه په ذهن باندې څومره د کور بوج او ټینشن په دې باندې پروت دی الټه د هغه ته بېعزتي هم کې د خپل غرور د وجې نه تکبر د وجې نه یاد ساتئ داسې زکات ته د رب العزال خالق کائنات ذره برابر ضرورت هم نشته یو ته هم ضرورت نشته خو بهرحال ځکه حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه و آله وسلم فرمان عالی شان دی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر نبی پاک فرمائی یو انسان دی هغه ذره برابر هم په زړه کې تکبر موجود دی نبی پاک فرمائی لا يدخل الجنة چې چا په زړه کې لویي موجوده ده هغه د لوی ذات جنت ته نشي داخله دی لوی د چا سره مزه کوي هغه خالق او مالک سره مزه کوي چې دا کل کائنات پیدا کړی دي لوی خدا هغه ذات سره مزه کوي چې موږ ورته هر ټیم په سجده باندې پراته یو لوی دا یو ذات سره مزه کوي ځکه نبی پاک فرمایي چې الکبریاء ردائی نبی پاک فرمایي چې رب ذوالجلال حدیث قدسی دے فرمائی چې الکبریاء ردائی تکبر زما صادر دی نبی پاک فرمایي چې چام زما صادر ته لاس واچولو نبی پاک فرمایي چې رب العالمین فرمایي چې زه به په جهنم کې الټه مخې ورګزار کم چې چا د ما د لوی او د تکبر صادر ته چا لاس راواچولو مونږ هسې یو مثال عرض کوو یو څیز دی هغه زه د عهدې قابل یم زه د یو منصب قابل یم او یو ادنا کس د ما ګریوان ته لاس راواچوي زمکه او اسمان په ما باندې یو شي چې 17 18 19 21 ګریډ افسر ته یو ادنا پین لاس راواچوي نو څه چل به کوي ضرور خبره دا ده چې اډر به کوي چې دا معطل کوي د خپل عهدې نه دله سزا ورکوي چې کومه سیلري راځي سیلري په بند کوي که مې سیلري اخیستې واپس یې ترې راواخلئ پته نه چې 17 او 20 ګریډ افسر به د پی ان سره بیا څه کوي که چېرې د هغه ګریوان ته څوک لاس ور واچوي همدغه شان د رب العالمین فرمایي الکبریاء ردائی تکبر زما سره مزه کوي تکبر زما صادر دی چا چې لاس ورته راواچولو جهنم ته به گزار کم غرض مدا چې زمونږ انداز د زکات په ورکړې کې عاجزانه پکار دی
لکه څنګه ما مخکې عرض کړی و چې کوم زکات ورکوونکی دی هغه فقیر سره یو احسان کوي، فقیر سره یو احسان کوي چې پیسې ورکوي. فقیر د مالدار سره دو احسانات کوي. دعا یو دا چې د کومه فریضه د زکات ته ای قبول کړه، یو احسان و سره داو کو چې د فریضه په د باندې ادا شوه، فرض په د باندې ادا شول، د پاکستو سره د ثواب او اجر ملاو شو، د زکات پوره شو، د عبادت تکمیل ته ورسېدو. یو ثواب یو احسان فقیر دا کوي. او دویم نمبر احسان ور سره دا کوي چې کله دیر رسخت شي په خوله باندې سوای اجي صاحب الله د جنتی کا، خوله باندې سوای اجي صاحب الله د مرزون نه وساته، خدای د اتفاق نصیب کا، کاروبار کې د برکت نازل شه. په اړو اړو باندې دعاګانې کوي دغه فقیر دو احسانات کوي په مالدار باندې، یو له عبادت پوره کوي، بل ورته په اړو باندې دعاګانې کوي. په جنت الفردوس کې ولا اعلی مقام د غوښته دعاګانې ورته کوي. دا څوک کوي؟ دا فقیر کوي. کم از کم چې ته چا سره احسان کوي تا سره هغه ډبل احسان کوي. تکبر هغه له پکار دی، تا سره ډبل احسان کوي. د ستا د تکبر څه گنجائش نشته دی. ځکه د دې د وجې نه حاضرینو کوڅو کې په ګلو کې نظر باندې ډېرو کورونو مخې ته په لاینونو باندې فقیران ولاړ وي، هغې سره چې کم سلوک کېږي هغه د تکبر سلوک دی. کم په مدرسو کې بعضې کسان مدرسو له زکات داسې ورکوي چې گویا ډېر لوی احسان په وکړو په مدرسه باندې، یا داسې چې کم کسان د مدرسو د پاره ګرځي، غریبانان څوک لاهور لتلی څوک کراچۍ لتلی، کچره یو کس لور شي د مدرسې د زکات لپاره هغه عالم په ګنټو ګنټو په ورځو باندې هغه جناب والا ته انتظار کوي چې ول راشي 1500 روپیا ول ورکی 1000 روپیا ول ورکی او بیا په احسان کوي. او کله کله ورته وایي چې حاجی صاحب کور کې نشته دی، سبا ول راشه حاجی صاحب په کور کې ناشتي. ایسه خبره ده، صرف انداز دا تکبر رانه دی. رب العالمین دا زکاتون ته ضرورت نشته او نه دا زکات ته شرف قبولیت ملاوي دی شي. زکات هغه قبليږي چې ته زړه د کلاو نه زړه د خلوص نه ورکې چې دا زما یو فریضه ده ما ولا ورکړه، او هغه شکریا ادا کې چې جناب والا ته ډېر شکریا چې زما د فریضه په تا باندې ادا شوه. ته مالا کور لراغلې خلق عبادت ته پاره به جمعات ته ځې، حج فریضه د پاره به حرم شریف لځي، خو زکات ته پاره غریب تا کور لرازي. زکات ته پاره ته چرته نه تلې تا کور له خلق راځي، مدرسو والا تا کور لرازي، جمعتونو جوړېدو والا تا کور لرازي، غریبانان لینونه ستا کور مخې ته ولاړ وي. بیا هم انداز تکبرانه دی. خدای پاک به دا چې کوم زکات دی ستا به مخ باندې ولي. خدای پاک دا زکاتونو نه دین ته دا زکاتونو ضرورت شته. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان علی شان دی، کم خلق تکبر کوي لوی کوي قیامت پر ورځ باندې به د هغوی حشر، نبی پاک فرمایي چې د هغوی حشر به د میږیانو په صورت کې کیږي. شکل صورت مخ لاس د هر څه به انسانانو وي، خو سایز کې به د میږي په شان دی وي. وړو وړو میږیانو په شان دی به د متکبرینو حشر به د میږیانو په سایز کې کیږي. ځکه چې ځان ته دنیا کې لوی ویلی دي، خدای پاک په آخرت کې په سایز کې واړه کوي چې پته ورته ولګي چې ما ځان ته چې کم لوی ویل تاسو شی لوی دی، لاسونه د لوی دي، سترګې د لوی دي، بدن کې اوچته. قرآن کریم فرقان حمید رب العالمین فرمائی چې بس مکه باندې داسې مګرځېږه چې ته په تکبرانه انداز کې دستا د چهل پهل دستا د قدمونو مخکیواله روستواله دستا ناست انداز دستا ولاړ انداز تکبرانه مکوا. خپل عزت آخرت کې وګوره چې کم تکبر او لوی ته کوي قیامت پر ورځ باندې به میږي په سایز کې راوچتېږي. دا دستا حیثیت ته د دې د وجې نه حاضرینو چالم زکات ورکوي، چالم صدقه ورکوي، یا ساته کلم ورته سپک مګورئ. ځکه کتابونه لیکي چې کله دستا دغه لاس وروږد شو دغه فقیر ته
او تا دا زکات د فقیر په لاس کې خودو علما لیکي چې دا دستا فقیر په لاس کې دا زکات لا نړو دا د خدای پاک په لاس کې تا زکات کې خودو او علما لیکي چې کله ته زکات صدقه یو غریب محتاج لورکې بس په دې وخت کې صرف یو سیکنډ د پاره دا سوچو کا چې آیا الله پاک ته دا سګرانه ده چې د ما په شان دې دی شي او د په شان دې زشم الله پاک ته دا سګرانه ده چې د ما په شان دې دی شي او د په شان دې زشم الله پاک ته دا بالکل ګرانه نه ده نن ته الله نوم باندې ورکړه کوي او ته بیا د تکبر انداز اپنای سپک ورته ګوري مدرسې عالم او طالب ته سپک ګوري یا د یو سوالګری ته سپک ګوري اچھا هغه د محتاجونو بوجه په وګو باندې هغه ته سپک ګوري نه سپک ځکه مو ګورا چې هغه د ستا په شان دی الله پاک کولای شي او تب د هغه په شان دی جوړ شي بیا به ته سوال کوي صرف یو 2 سکندو د پاره دا بیا سوچو کا چې کچره زده د په شان دی شم او ما ته څوک سپک ګوري مال څوک دیکا راکی او زده په شان دی غریب شم مال څوک سپېړه راکی زب ګنټو باندې انتظار وکم او مالدار مال بیٹک لراونوزی هغه وخت کې بد ما څه کیفیت وي زما به څه احساسات وي چې کله زما د کور چې کم کس دی او هغه په دیکا باندې ما وباسي چې اجي سب لاوده دی شور او چغه مو هلګ انتظار وکا کور کې مې انتظار نه گیټ باندې انتظار وکا بس صرف 2 سکند پر دا سوچو کا چې کچره دا سلوک زما سره وشي زما به څه احساسات وي زما به څه سوچ وي علما لیکي چې دغه سوچ دغه احساسات چې کم تلري دغه احساسات دغه قسم دي چې څوک د ستا په گیټ باندې ولاړی دروازه ټکوي دا احساسات هغه هم دي لکه څنګه د خپل احساساتو د خپل جذباتو قدر تاسو رشتہ دارنګ د نورو احساساتو د نورو فقراو زکات ورکول کې تیر شه موږ ته 2 غنټه تقریر ورته کوو ته ځوان زکات ولې اخلي ته خپلم ګټه کول شي زکات ولې اخلي ته دا کو دیاړي کو 1 غنټه تقریر ورته وکړو دا 1 غنټه تقریر دا هغه څوک برداشت کول شي چې چا په کور کې نغری کې اور نه بلیږي د چا معشوم چا کم پلار ته مور ژاړي کم پلار ته خپل بچی ژاړي کم پلار ته خپل مور پکړ کې ناسه ژاړي ورته چې بچي ما د فلان کې بیماری دوايي نشتا هغه مور ژړا دغه بچو په سترګو کې وي ځکه دستا غنټه تقریر اورېدای شي هغه خپل بچي هغه ژړا چې ټول شپې تیر کړی وي تاکي یو غنټه تقریر زکه اورېدای شي چې خپل بچو ژړا په غوګونو کې ورته سناويږي غرض مده حاضرینو چې کله هم په داسې عبادتو کې ندی کول پکار ځکه چې په دې باندې رب العالمین رضا حاصلېږي او ما عرضو کو یو ډک بیلر دی یو ډک ډرم دی هغه ته یو ساز کوي تشو د سماعت یا شراب او ساز کوي یا د وینې قطره ور وګرځیدا ټول بیلر گندش نه پاودس کیږي نه په دغه بیلر او په ډرم په وبو باندې غسل کیږي ولی صرف یو قطره ورته ورځیدلې ده د وینې والا یا تشو د سماعت والا شراب والا دارنګ یو عظیم عبادت چاغه ته زکات ویل شي کلم استاله څوک محتاج راشي کلم ورته سپک مګورا دا انسان ډیر قدردان دی خدای پاک ډیر عظیم قدر ولا ور کړي اگر چې دستا په سوچ کې بداغه قدر کم وی خدا الله پاک نه دغه قدر پختنو کا زکه عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه اسلامی د بادشاہت یو مینار تیر شوی افضل التابعین ورته ویلش په لوی تابعینو کې دا غش مېره کیږي چې کوم ته خدای پاک یو لوی اعزاز ور کړي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه بادشاہ تیر شوی دی خو سوچ عمر بن عبدالعزیز نامه اخلي رحمت الله علیه وسره ضرور وای ځکه چې الله خدای پاک یو ځانګړی مقام ور کړو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه له یو خپل قریبي ملمرالو چونکه مخکې زمانہ کې بجلی نه و ناستو سره دغه دوست سره له بعضې دوستانو سره انسان ډېر ناوخته پورې خپلې خبرې اترې ګپې شپې لګوي ډېر وخت بعد ملاقات شوي وي
د ماضی او د مستقبل په خبرو باندې گفتگو کیږي. خبره سوګدې شوې غلام تب عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه عمر ثانی ورته ویل شي او ورته فرمایي زه ته ودش آرام وکا ټول ورځ ستړی وي آرام وکا چونکه ستړی و غلام بسترګې لا پړې شوی نه وي چې ودش. سلګ وخت بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د دوست سره ناست چې کوم ډیوه لګېدلې وه کم چراغ لګېدلې وه هغه مړ شو خپله مړ شو هوا به راغلې وه مړ شو. چې کله مړ شو نو عمر بن عبدالعزیز رحمت تیاره شوه په خپله باندې راوچت شو او چا وخت کې څه ماچس د اور لګولو څه طریقې کارو وی لګولو دوباره چراغ واپس بادشاہ وقت عمر ثانی خپل راوچت شو لانټین یو لګولو واپس کې ناستو دوست ورته وایي جی جناب دومره لوی بادشاہ وقت او خلیفۃ المؤمنین امیر المسلمین تاسو په خپل باندې ولې ولګولو دا لانټین او ډیوا دا غلام چې پروتو دا به راویښ کړی وای ما ته به ویلی وای هغه ول یو داسې جواب ورکړو چې د هر چا د پاره مشغل راه دی. هغه ورته فرمایل چې کله زناستم لانټین او ډیوا بند شوا نو هم ز بادشاہ وقت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز وم او چې کله ما ډیوه ولګولا او واپس راغلم بیا هم خلیفۃ المؤمنین امیر المسلمین عمر بن عبدالعزیز یم ما په ډیوه په بلیدو کې د ما په شان او بادشاہ په شان او وقت کې ما ذره برابر فرق هم نه راغلی ما په څه فرق راغلی غریب ودو غریب کا مارا ویښ کړی وای خوب به ډسټرب شوی خوب کې به خلل راغلی وای نو کچره زلاړم ما په خپل باندې بلکو نو آیا بادشاہ په خپل لاس باندې کارونه ولې نه کوي زه چې لاړم بادشاہ او چې ډیوه مو ولګوله واپس رالم همغه شان د بادشاہ یم د ډیوه لګېدو کې د ما په شان او شوکت کې د ما په عزت او احترام کې د ما بادشاہ کې څه فرق راغلی دی. دوست چې کوم میلمه و هغه بالکل خاموش پاتې شو او اقرار یې وکړو چې واقعي عمر بن عبدالعزیز کا چا په خلو باندې یادېږي دا اسې نه یادېږي د شان او د شوکت سره ځکه علما لیکي څلور قسمه څیزونه دي چې د هغې سره تکبر تړلی شوی دی. څلورو څیزونو باندې تکبر راځي لوی راځي. ټول نه اول علما لیکي چې علم سره تکبر ضروری دی. که چا د علم د تکبر په رنګ باندې رنګ کړو که هغه دینی علم دی او ځان ته څوک سوایي او نور عوام ورته سره څه ښکاري نه دینی علم دی د تکبر پر رنگ باندې رنگ شو یا دنیاوی علم دی چا پی ایچ ڈی وکړه چا ایم ایس وکړو چا نور فیلډونو کې مخکې لاړو او یونیورسټیانې چا پاس کړې او فرست پکې راغی ګوډ میډلسټ شو او د په خپل علومو باندې تکبر وکړو. علما لیکي چې علم باندې تکبر شیطان کړی و د عالم یا پی ایچ ڈی هولډر تکبر په قدم باندې قدم کې خودو دا د شیطان قدم دی. او دویم نمبر علما لیکي چې تکبر مالدار خلک کی دولت ته وجه نه تکبر راځي او کم یو مالدار انسان چې تکبر وکړو د قارون په قدم باندې قدم کې خودو ځکه چې قارون د مال او دولت ته وجه نه چې کم تکبر کړو هغه اوسم پس مکه کې لاندې روان دی قرآن کریم په هغې باندې گواه دی. او دریم نمبر تکبر په عہده باندې راځي منصب باندې راځي او چې چا په منصب باندې تکبر وکړو هغه د فرعون او د نمرود په قدم باندې قدم کې خودو. نمرود هغه ګډ ماشي نه خلاصېدی نه شو چې د هغه په پوزه دننه شو د هغه په سر کې موجود او نمرود بعد دربار له به چې څوک راتلو هغه په ضروري خبره دا وه چې نمرود له په سر باندې څپېړه ورکوله ځکه چې په سر کې ګډ ماشه و هغه به تخنېدو چې چا بوله په سر باندې درز ورکړو څه ناڅه یو څو سیکنډه دپاره به دته سکون میلاوېدو. هغه نمرود چې د ګډ د ماشي نه محفوظ نه شو چا د منصب باندې تکبر وکړو
څوک فلانکی ګریډ دی، څوک MNA دی، څوک MPA دی، څوک وزیر دی، څوک وزیر اعظم دی. چا په عہده باندې تکبر وکړو، هغه د نمرود او د حامان په قدم باندې قدم کېښودو. او څلورم نمبر چې چا تکبر وکړو، تکبر کېږي په نسب باندې، زه فلانکی خیل یم او زه ډینګلی خیل یم، او زه فلانکي قوم سره تعلق ساتم، زه ډینګلي قوم سره تعلق ساتم. دا د جاهلیت د دور په قدمونو باندې قدم کېښودو. غرض مده حاضرینو، ما خبره چې کومه شروع کړې وه او عاجزانه طور باندې درخواست کوم چې کلم چاله صدقه ورکوئ، کلم چاله زکات ورکوئ، په دغې میاشتو کې په دغې ورځو کې چا د سپک مه ګورئ. سوچ راغلی داسې تم کېدی شي، داسې د بل په در باندې تم ذلیله کېدی شي، خو خدای پاک دا احسان در باندې کړی چې تعالی یې د مال او په دولت په صورت کې عزت ورکړی، نو تعالی الله عزت ورکړی، ته دغې غریب بنده له عزت ورکړه. د ستا په عزت کې، د ستا په مال کې، د ستا په وجاهت کې به الله پاک برکت نازل کړي. خو که چېرې 2-3 روپۍ در سره شوي او غریب ته سپک ګورې، په دیکه باندې پیسې ورکې، مخامخ ورته ګورې، بل دوست راشي هغه له غاړه ورکې او ټینګ لاس هم وله ورکې او ټینګه غاړه هم وله ورکې، ډېر احترام او عزت هم کې. او چې غریب راشي هغه در باندې سلام واچوي، لاس میلاوېدل خو ډېره لرې خبره ده. د کرونا د وبا خبر هم په منځ کې راشي، نو غریب سره خاص هم لاس نه میلاوئ، چې سلام در باندې واچوي، سلام جواب در باندې واجب دی، سلام جواب هم نه ورکوي ورته چې دا څوک دی زه به سلام ما باندې به سلام اچوي. غرض مې دا چې گزارش کوم چې کله هم داسې څه حالت راشي نو تاسو د زکات او د صدقاتو په وخت کې خپل صدقات او خپل زکاتونه د تکبر په رنګ باندې مرنګ کوئ. الله تبارک وتعالی مال ورکوونکی ذات دی او مال اخیستونکی ذات دی. لکه د قرآن کریم د رب العالمین فرامین پکې ګڼ شمېر موجود دي. رب العالمین خالق کائنات رب ذوالجلال موږ د هرې ګناه نه پام و امان کې وساتي. الله پاک د موږ ستاسو ټول تیر شوي ګناهونه معاف کړي او عاجزي الله پاک زموږ نصیبه وفرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب کریم دا دوه درې خبرې وشوې د ستا د کلام او ستا د حبیب د احادیث مبارکو نه. رب کریم عمل کولو توفیق نصیب فرمائے، کم گناہونه موږ نشوي معافی نصیب فرمائے، کم نیک اعمال زموږ مات ګډ کړي رب کریم د قبولیت شرف ورته نصیب ورکې. رب کریم زموږ څومره حاجتونه دي، که څو بیماران دي صحت ولا ورکې، که څو قرضداري قرضونو نه اخلاص کې، څوک بې کوره دي کورونه ولا ورکې، څو بې روزګار ولا ورکې. چا روزګار شته یا رب کریم د حلال او زیادت پکې نصیب کې، څوک بې اولاد دي صالح اولاد ولا ورکې، چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ولا ورکې. د چا د واده او د رشتې روکاوټونه رب کریم روکاوټونه ختم فرمایي. ما تم ډېرو خلکو دعاګانو ویلي او تاسو ته هم دعاګانو ویلي. رب کریم چا چې دعا نه ویلي دي التجا کړې ده، ټول حاجتونه پوره فرمایي. د دغه دنیا د آفات او بلیات او امراض نه وساتي. نږدې ورځو کې به ستاسو څوک رشتہ دار وفات شوي، مونږ والا څوک وفات شوي، رب کریم د ټولو مغفرت نصیب کې، د ټولو بخنه نصیب کې. زمونږ څومره حقداران وفات شوي دي، صاحب مبارک رحمت الله علیه، شهدای اهل سنت، زمونږ والده صاحبه، د چا والدین ورونه بایګان وفات شوي، رب کریمه د ټولو مغفرت نصیب کې. قبرونه جنت ته باغچونه باغچې وګرځولی کې. وبا دپاره دعا وکړئ چې دریم یو لهر واپس دوباره راغی. رب کریمه مونږ ترې نه دغې وبا نه محفوظ وساتې، څو ترې نه محفوظ و همیشه دپاره محفوظ وساتې، څو پکې مبتلا دي صحت وله ورکې، څو ترې نه وفات شي شهادت قبول و منظور کې. همدغه شان د وباګانو نه مونږ محفوظ وساتې. او خبره ضروري دا ده چې دا ټول د مونږ د ګناهونو نتیجه ده. رب کریم مونږ ګناهونه معاف کړي، رب کریم مونږ ګناهونه معاف کړي. رمضان کریم مبارک میاشت را روانه ده، په خوشحالو باندې سره صحتونه مونږ وروستلی کې. رب کریم ټول دعاګانې قبول و منظور کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.